إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أزمات الإسلام قدر مند عزت منظرنو بعضی صفات دی چې الله رب العالمین کم انسان ته د توفیق ورکی او هغه انسان ته ولګي د هغه شی د پاره ځان وقف کړي. الله رب العالمین انسان ته لوی مرتبه په دنیا او آخرت کې ورنصیب کوي چې هغه د الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیشلی دین او دارنګي د علم حاصل اول د دین اسلام طلباء او دارنګي د دین اسلام علماء الله رب العالمین دوی ته یو لوی مرتبه په دنیا او دارنګي په آخرت کې ورنصیب کړی دا. الله رب العالمین په مذکور آیات کې فرمایي چې: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا هغه کسان چې هغوی عالمان دي په دي د الله رب العالمین په دین باندې د الله رب العالمین په قرآن کریم باندې په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فقاهت او فقه لري او د هغوی پر هغه کسان چې هغوی د دې علم او دارنګي د هغوی فقاهت نه لري پیدا کسان برابرېدل شي هیڅکله نه. الله رب العالمین علماء لا په امیانو باندې هغه کسان چې هغوی د دین اسلام علم او تعلم یې نه حاصلوي او هغوی ته وخت او دارنګي پر ټیم نه ورکوي، نو الله رب العالمین په دغه کسانو باندې دغه علماء کومه ډله ده، د طلباء کومه ډله ده، الله رب العالمین په دوی باندې هغه غوره کړې ده. دې وجه نه الله رب العالمین علماء چې کومه دي هغه د خپل گواهی سره په گواهی کې شامل کړي دي. الله رب العالمین فرمایي: علم الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله رب العالمین په دې خبره باندې د خپل گواهی سره شامل کړي دي چې حقدار د باندې د الله رب العالمین ولا سوا او هیڅ کس نشته او په دغه گواهی د ځان سره ملائکه او هغه علماء حق چې د الله رب العالمین دین او د هغه پرچار کوي هغه د ځان سره حاصل کړي دي. د علم او دارنګي دا طالب العلم لپاره دا غټ لوی سعادت هغه د چې الله رب العالمین د خپل ځان سره په خپل گواهی کې هغه شامل کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. کم یو انسان چې هغه راولګي بل زندگی بل وخت هغه د الله رب العالمین دین سره نصیب کی او د الله رب العالمین په لار کې داوزي د طرف علم پسې الله رب العالمین دغه انسان د جنت هغه لار چې کومه ده هغه ورنصیب کوي او ورته اسانوي. دیو جن امام شافعی رحمه الله فرمایي: ويطلب العلم افضل من صلاه النافله. طلب د علم چې کومه دی یو انسان ولګي هغه د دین او د علم طلب کوي، وای د دین د
هغه انسان دا غوړه دي چې انسان چې هغه لګيږي او نفل او نفلونه کوي عبادت لپاره انسان وقف کړی وي کما یو مسله چې هغه کې یاد کړي آیات تفسیر او ترجمه هغه تا دین او افعالنا د عبادتنا هغه دا غوړه دی وجنا امام فرمای وای احد ما ته دا خبره ډیره خوښه او محبوبه چې مسله یاد کما یو مسله باندې ځان په کومه خبره باندې چې زنه پوهیږم چې کومه خبره په دین کې ما ته مخکې راځي په غیر باندې ځان پوهه کما دا مال غوړه د دې خبره عاجزه شپه رب العالمین دا قیام الليل کما د الله رب العالمین دا ولاړو ما دی وجنه عزت مندورونو امام عمر رضی الله فرمای وای لا تتعلموا لثلاث ولا تتركوا لثلاث علم چې حاصلین دا درې وجو د پاره ما حاصله او دارنګ علم چې علم دا درې وجو نه مپردا اوله وجه په هغه دا چې لا تتعلموا لتماري به السفهاء علم او دارنګ دا علم چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین د لپاره حاصله واچ زپ دې باندې دا سفهاء او کمخلان او خلق سره مناظری او دارنګ جنگ جوړ کما او دیم ولا لتباهي به او دیم د دې لپاره چې تدا علم کې سبا فخر او دارنګ لوی تباهي باندې کې تکبر به کې ولا لتلال ولا لتراء به او نه علم د دې لپاره مکوا چې تسبا خلق ته په دې باندې جزاء یو غټ عالم په معاشره کې زرمو لرما خلق ما تعلیم وای د دې وجنا علم چې کوم دی هغه وای دا مکوا اخرنی خبره هغه دا چې یو قول د امام فرمای ویلا تترك النفوس بلا علم ولا ادب علم چې کوم دی د خپل نفس د بغیر دا علم او دارنګ د ادب د چوکاټ نه مو باسا ځان ته په علم او دارنګ په ادب کې مصروف ساته ځکه ویلا کم یو مریض چې کوم هغه بغیر د ډاکټر نه بغیر د علاج نه د هغه صحت او دارنګ د حاصل دا ممکن دي په هر یو طالب علم باندې دا لازم دي چې خپل بچي او دارنګي خپل ورونه او کوم ماشومان چې د علم د اعلی وقف دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فرمایي اذا مات الانسان الا من ثلاث انسان چې وفات شي دون سمسم فلا وقف کړی وي او علم د الله رب العالمین حاصلوي او دغه په وجه باندې نفع فائدہ رسیږي دغه انسان میټر چې جاری او کامیابی الله رب العالمین صفه یوسف خبر باندې اول ما ته او بیا تاسو د عمل کولو توفیق راکړي هذا ما عندي والله تعالی وجزاكم الله خيرا